پورا قرآن مجید شروع شویو په ترجمه سره په قرآن مجید کی بنیادی طور باندې الله رب العزت زور لګولې ده په صحت د عقیده باندې چې عقیده سم پکار ده. د دې وجنه قرآن مجید په اعتبار د مضامین سره امام المفسرین علامه حسین علی الوانی رحم الله به فرمایل چې دا په څلورو حصو باندې ده. اوله حصہ هغه تر سورۃ الانعام په دې کې بنیادی مسئله ذکر وا خالق لكل شيء هو الله چې دا هر څه پیدا ده په دې پیدائش کې الله سره څوک شریک څوک حصدار نشته دی. دویمه حصہ سورۃ الانعام نا تر سورۃ الکهف پورې په دې کې بنیادی مسئله وا مربی لكل شيء هو الله چې دا هر څه تربیت کوونکې یک یوازې الله دی. او دریمه حصہ هغه در سورۃ الکهف نواله تر سورۃ السبا پورې په دې کې بنیادی مسئله وا مبارک فی کل شیء هو الله چې برکت دهنده صرف یوازې الله دی. برکت اچونکې یوازې الله دی، نه پیر دی، نه ملنګ دی، نه فقیر دی، برکت ورکونکې الله دی. سلورم مسئله سورۃ السبا نواله تر آخر تر سورۃ الناس پوری په دې کې بنیادی دو مسئلې ذکر وی. یو مسئله نفی د شفاعت قهری چې الله رب العزت په تخت شاهی باندې په خپل متمکن دی او خپل اختیارات چاته نه دی حواله کړ. دویمه مسئله اثبات القیامت چې قیامت راتلونکې دی. توحید منل ولی لازمی دی، رسالت منل ولی لازمی دی، صحت د اعمال ولی لازمی دی د پاره د دی چې په آخرت کې مونږ تاسو ته اجر او ثواب ملو شي.